الرحیم. نن جمعه د 1402 لمریز کال د سور میاشتې 15مه د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت د سعودي عربستان په همکارۍ سره وکولی شول چې د سودان په جګړه کې د بنپاتې افغانانو دوهمه جبهه هم چې 43 تنه کېږي د اریانا هوایي شرکت له لورې خپل هېواد ته په خوندي شکل رانقل کړي. د دې ونیول دي چې دغه افغانان څو ورځې وړاندې د سعودي عربستان جدې ښار ته رانقل شوي وو چې هلته د افغان قونسلګرۍ له لورې په جده کې په هوټلونو کې تر هغه وخته چې افغانستان ته د راتګ زمینه ورته مساعده کېږي دمه شوي وو. لله الحمد نن کابل هوایي ډګر ته په خیر راورسېدل او ټول روغ رمټ دي. موږ بیا هم ټولو هېوادوالو ته ډاډ ورکوو چې د بنپاتې نورو افغانانو چې د سودان په جګړه کې له مشکلاتو سره مخامخ دي د هغوی د خوندي راایستلو په هکله هلې ځلې کوو. موږ له ټولو امکاناتو استفاده کوو تر څو وکولی شو خپل افغانان په خوندي شکل خپل هېواد ته رسانه کړو انشاءالله تعالی.